ابراهیم علیہ السلام چې د بچو نه فنا شو تاسو پرون واوریدل لاس پورته کړی او دا دعا کوي ربنا اے رب زمونږ انک تعلم بشکت پوهیږي ما په هغه نخفي چې مونږه پټاو ابراهیم علیہ السلام د الله د حکم مطابق خپل بیبي او معصوم بچي په خوشي بیابان د حرم کې پریخ الحسو کم نو او دوی سره په مشکل لګي او بپریخ وي او لګي کجوري راپس دلته ماشاءالله اکاري شه بنشه او ابراهیم علیہ السلام ته واپس لاړو کینه غلطه دې رستو لګنا شه کار شه کینو دې مال مخامخ ټول سوکسه کوي سوکسه نو بیبي د دغه اوبونه وبسکلی او د کجورونه کجوره خوړې ترجیح دي کجوره ختم شو بم ختم شوي نو مور ته چې خوراک نه ملاويږي نو داغه پسینو کې د بچی د پاره پایلی دیو جن د شریعت مسله دا رمضان المبارک کی او زنانه بچی ته پای ور کوي او د دې د بچی د خوا د ورکول مدد د پایو نو که د روجی د وجنه دیته د بدن تکلیف وی یا د معشوم له تکلیف وی نو دا روجه خوړې شي بیا به قضا را ګرځي زکه دې زنانه باندې دو بوج دي یو د خپل بدن د پرورش د پاره خوراک دویم چې بچی د پاره نو کدا پزان یریدا یا په بچی یریدا چې تکلیف به ملاو شي نو دا به فرضی د رمضان پر روزو کې روزي اخري او رستو چې د بچی د پيو موده ختم شي نو بیا به د خپل روزو قضا راو ګرځي حاجری بی بی رضی اللہ عنہا تا نہ خوراک ملاوی دو نو بو نو بچی تا پیم نہ ملاوی دل اسماعیل علیہ السلام د لوگنا چغی والے لتے والے مور چې د بچی دی حال تو قتل نو پریشان شو نو د الله د کور سره خوا کې یو ډیرای واغې ته صفاوي او بل ډیرای واغې ته مروواوي دا لاړ صفا ډیرای ته خطا د رزق او د خوراک په طلب او تلاش کې دغلتم ولاړ د سوک صحیح کوي مو بچیم د نظر دلاندې اسماعیل علیہ السلام دا الله د کور د کعبه سره پروت ته سو کې صحیح نکل نو بیا د صفان را کوزه شو د دې دوه ډیرو په منځ کې کته خوړو نو پدې خوړ کې دې ته بچې نخکارې د نو منډه کا اپ صفا ډیرې ودرې دا التن بچیلم ګوري جدارا نسون خوري اسوک لټایم چې د خوراک سم مطالبه وکي ادي مور ته خوراک ملاو شي چې بچي د تکلیف نه بچي دا سیدی و چکر برابر کې صفانا مرواتا مروان بیا صفالا بیا صفانا مروالا وم چکر چې بیبي پورا کولو نو دا په مروا ولاړه د ساواز ووري غوګي داسې ورته ونیو وی आवाज میں واوریدو کسوی جبريل علیہ السلام راغلو
روایتو کې دو خبر راغلی وزر والو یا پوندا نو دا غي د وزر او د پوندو سره د زمزم چینه وروتا ورته وای تاسو سوکې وای مونږ د عزت ابراهیم علی السلام بیبي مده بچي د چاله پریخي وی الله تا وای بیا سفروا کوي نو ورته وای بیبي خفکهګه ما د دې چینه او بس کا او دا الله ملمانه به تر قیامت راځي او د دې چینه او به استعمالي زمزم ګور الله چې دا دومره مخلوق پیدا کړي نو د رزق ذمہواری انشاءالله الله سو کې نه ور کړی چې ګره پلار وږي دا بسخري اباز بادشاہ وږي دا خلق دور ډېریږي دی بسخري الله د څو کې چې پیدا کړي نو پیدا کول والے د رزق ذمہوارم دی او کله الله په یو لکشي کې دومره برکت راولي چې ټول دنیا خلاصول نشي ګور د زمزم یو چینه دا ادا په لکونو حاجیان وسوک په د سونه کوي هر سړی وي جراشه مقدمون ته او چې څومره ګلاس او بس کله شي خو پاغه چینه کې کمې ناراضي او هغه وبداسي ګور د موږ د ملک دا وبچ اوس کې نو یو سات پس چې ډېر دي کې نو د وړو بولو جاړ بدر باندې ولګي هغه وبک تاسو مر اوس کلی پتا د وړو بولو سره کی پښمنی و امانی وبوس کی پر رمضان شریف کی ہوتا ته د وړو بولو شکایت بالکل نه میا کو ور سره بل ګلاس می دا چې تدا کو بیا بیا تنګای پتی وبو کی الله دا کمال چولې بل په کم نیت چې چاوس کلی نو دا وب الله غ مرادی پورا کوي یو عالم دین واقعیا زمون کتابونو ذکر کړي او په خوانای خبره ده چې هغه وخت کې درنا تنظیم مناوي چې ما طواف کولو او پدې کې وړو بولو زور راکو نو کباروزم خلق موددي خوب او زیاده خلکو له zarar ده چې مسلمانې دا غزه کې خود خلکو ته zarar سي د دې یو فکر وي اجنه سنمنی نه وای چې زبر خلق می په zarar کې نو بس دا ما کمال دی زبر خلق وای زور اور دی او دې څه دی یاره سو کم کو زم خلق د خوب نوځي ک نظم وړو بولو سکړه نو وای د زمزم او به مشکل پدې نیت ما وی چې دا خوراغلی چې ما زمزم لما شرب له د زمزم وبچ چا په کم نیت اوس کله نو الله غ مراد سکی تر سره کوي وای بچ وب مې اوس کله واړو بول واپس تر دې چې د ساری مزم کو تهجد مې کو ساری به جرته سو کو او 10 مې مات کو نو دې کې الله دغه واقعیا ذکر کوي چې بیبي سره خوراک او اسکاک ختم شوه او الله د زمزم چینه رويستا وردا یو کوی د خو الله په کې دومره برکت چولې چې په لکونو حاجیان اخلاصول نشي او څومره زایونو تدا خوري دي بعض عرب د نوري وبسکینا الله اسباب ول ډیر کړي انوکر خادم ساتله بس گاډه راولي او د زمزم وبچلې روزانه 100 ټینکای مدینه منوره تزيد دینا باقاعده ټینکای دي چې هغه حرم د مدینه منوره تزي په مسجد نبوي کې دنه چې معتمرین یا مسکون کی کمی وبس کی نو دام د زمزم وبدي او یو شی چې الله نخلاصي نسوک په اخلاص کی یو چینا کې دومره برکت جوړې چې ټول دنیا سره شي کوله ابراهيم عليه السلام چې د بچو نه فنا شو تاسو پرون واوریدل لاس پور تکړی او دا دعا کوي ربنا اے رب زمونگ انکا تعلم بشکت پوئیگی ما پا حغس نخفی چی مونگے پٹھو اے پټول سو دا اولاد درد دے هر څوک د خپل ته وګوري چې نوجوان بیبي او ماشوم بچي په یو خوشي ځنګل کې پریزي سهال به خدا د الله حکم
وی بل څوک بدا سے نه کوي چې دی ویګنه زبم دا نوجوان بیبي په میرا کې ځنګل کې پریزم او ماشوم بچي د کوکل دل ناروا دي ابراهيم عليه السلام ته دا رب حکم کړو اے رب زمونږ بشکت پوهیږي ما نخفي هاغه چې مونږه پټو چې هغه د اولاد مینا او محبت دې وما نعلن وغه چې مونږه سرګندو دا کم سي چې مخ کې پخلي مبارک وي وما يخفى ند پټ على الله فالله من شيء شيء في الارض پزمک کی ولا في السماء او نپ اسمان کی اے پاسمانونو زمکو کی د الله د علم نس شی پټ نه ده